دلته ما په ټولو پیازونو کې تکړه پیاز راوایست، مطلب غټ پیاز مې راواغستو اور هغه مې کټ پټ کو او غوړو کې مې واچولو. غوړي مې ولا سونه واچول، دا ماته د خپل سالن اندازه کې تاسو خپل حساب سره واچوي کنه. خو چې ښه سور شي دا رنګ بیخي بدل کینو دی کې بد 3 ټماټر 3 غټ غټ ټماټر او پکې اوګه مې واچولې و، ادرک مې واچولې و، ثبوت خو نشم در کولې، خو واچولې مې پیسټ مې جوړ کړو. نو هغه پیسټ مې دی کې واچولو او بس اوس بدل ته دا موږ سره کولو ته پریدو. او مساله کې چې سور مرچ کې یو چمچ د کټوي مساله چې دا یو چمچ نه لګه کم او ګرم مساله نیمه چمچ او مالګه شو. مسالې په کې ډېرې نه چې ولې چې موږ په خو نن کنه چکن دال ماش، دا چکن دال ماش چې دی کنه د دې دومره اوچت خوند دی کنه، اوچت مطلب اعلی ذائقه و. د جمی کې اڅن زړه غواړي کنه ته چې هر کټوي کې غوخه وي کې موي نو به دالونو ته ځړنه کېږي، نو به دال داسې چې پاخه شي، نو چې دا چا نه مته زړه کېږي وسره اوشي او چې وسره جوړه شي چټنی د مستو والا. خیر ما وسره بل شي جوړ کړی ام د تخیمه. نو بس دلته وګورئ دا مساله سره شو، دلته 3 منټه 4 منټه شو. دا مسکیم ز ګورم دا سینه چې هیر کړم ځکه چې وسره لګیم وسره کار کوم. نو دې کې به د چرګ غوخه واچو چې دا پکې واچو کنه نو دا به خسره کو، مطلب خبه پخو. دلته پکې تاسو کې لګی شانته وبو واچوي کنه او ډکن پکې دی ځکه چې دا بدلته مونږه 8-9 منټه هم داسې پخو. نو چې اوبه پکې پیله نه واچوي خیر وروسته به سره کوي. ما خو پکې لګي واچول، تاسو پکې لګي خې واچي مله چې ما منځ کې یو ځل زه بیا هم پکې اچوم. نو بس وګورئ ډکن به پکې دوه او چې دا لږ نرمه شي. دا نرمول مقصد دا دی چې دا به دالو سره بیا ډېره نه پخېږي، دال ډېر نرمي. نو دلته وګورئ دا ما خس راکا تقریبا د دې دلته کې 9 منټه پوره شو. تاسو به دغه رنګ نه مخکاري دا خو زی کې پخه ده تقریبا. نو دې کې ما واچول دال ماش دې ما یو نیم کپ یو غنټه مخکې خوشت کړو. نو دا چې دې بیا لګ او پړسیږي خولي شي. دا خوشتولو مقصد دا چې څومره زیاتې خوش کې دومره ښه ده. نو دلته کې به دال ماش چې دا موږ دې کې داسې سره کوو چې د دې دا غوړي پیروزي او اوبه وچیږي. دې کې لږې شانتې اوبه ما دا چاڼ ته ځکه اچولې مو ګورئ وزیزي کې سور شو. دا مه وایي چې دې کې به دا نرم شي یا به دا بیا حلوا شي، نه دا نه کېږي. د دې دا لیس ایکسټرا لیس چې ختم شي دې سره. اوبه مې ویله ګرمې کړې وې، اوبه مې پکې واچولې. تاسو خپل حساب سره زیاتې کمې اوبه اچولی شئ. ځینې خلکو دا خوروادار خوښي، ځینې بیخي سره کړي پخوي که نه، او ځینې خلک دا پیله ویشي بیا ولا تړکه کوي. خو ما کله هم داسې نه دي کړي چې دی ما یشولی، زه ډایرکټ ورسره کار کوم. ښه دلته مې ولا کوکر له 2 منټه پریشر ورکو، 3 منټه دې سیټي نه اخیسته چې سیټي واخیسته، بس سیټي څنګه په خوځېدو شوه په ډانس کولو شو. نو ما 2 منټه ولا ورکړ او ورسره مې جوړه کړه مزیداره د مستو تړکه. د مستو تړکه چې ده که نه د هر شي خوند چې دی 8 ډبل کی. نو تاسو سره د مستو چټنی جوړولی شي، عام ډېره مزه کوي. او د دې ریسیپي زما په دې آی ډي کې شته، دې ویډیو نه مخکې د دې تړکې ریسیپي مې ورکړې ده. نو بس واخلې مزیدار دال ماش شو تیار. دومره مزیدار وکنه دومره چې تویلې نشم. او دا یخنیانو کې چې ټول کور والا راغون شي که نه، نو دې ټایم کې زما زړه وایي چې زه دې له داسې ښایسته خوراک مخته کېدم چې داسې نه چې ساده دال ورته کېدم، ساده الو وله کېدم. او په اوړي کې خو ته وایې چې خدای پاکه د شملو کړي دي وي خو چې په ارام وي، یا سپینې وریجې دي چې په ارام دي. او په جمی کې داسې شي نه ځکه زړه غواړي چې دا شنو ساګ وراله زړه شین کړي، ما له نه شین کوي، زما ډېر خوښ دي. تاسو دپاره به